الله الرحمن الرحیم رحمت علي دی او د منګوري د ګرین چوک اوسېدونکي او نن د یومي ازادۍ د مزدور چوټي ده او موږ مزدوران یو راغلي دلته روزګار کوو زموږ دپاره د حکومت طرفه هېڅ قسمه تعاون نشته او مطلب دا چې دا موږ سره پکار چې حکومت تعاون وکړي هر څه په مهنګایي ده او دا ټول دغه حالات دي تاسو په بېروزګاري ده لکه شان ناست نو په دې کې څه نشي طالبه کوو چې حکومت زموږ سره خصوصي تعاون وکړي او مطلب د وړو حالات ته وګوره غوړو ته وګوره چینو ته وګوره او دا یومي ازادي ده نن موږ په روزګار څه وجه نه چې غربت دی او هر څه مهنګایي ده هر څه ګران دي د دې وجې نه موږ خپل روزګار کوو موږ ستاسو شکرګزار یو عامې پیغام نیوز چې تاسو راغلی نن د یومي مزدور په حواله د پادشاه چوک کې د سوات ولسي تحریک د ډاکټر خالد محمود په قیادت کې دا احتجاجي کیمپ لګېدلی و په دې کې ډېرو سیاسي مشرانو عام عوامي مزدورانو دیاړیمارو ګاډو والا دې ټولو شرکت وکړو او ډېر کامیاب تحریک وغیره وه او مزدورانو ته چې کوم حقوق میلاوي هغه هغو ته نه میلاوي په هغې باندې خبره وشوه سوات کې غټه خبره دا وشوه چې لکه په سوات کې کارخانې لګول پکار دي لکه چې مزدور کار هره ورځ راوځي او په دې چوکونو کې ناستي او بیا مایوس واپس ځي کورونو ته کارخانې پکار دي او کارخانو په حواله خبره وشوه نو حکومت ته پکار دي نګران حکومت ته پکار دي او پی ډي ایم حاکم حکومت چې هغو ته پکار دي چې په سوات کې چې کارخانې ولګوي په دې سره دا بېروزګاري ختم شي او بل دویمه خبره دا وشوه چې اوړه په 3000 روپۍ شو دا اوړه دی په 100 روپۍ کې چې په پنجاب کې به 1000 میلاویږي نو پکار دی چې په سوات کې دا اوړه په 100 روپۍ میلاوېدی دا یې د شهباز شریف نه مطالبه وکړه او دا نورې د مزدورانو په تحریک او هغې روشنایي واچوله او انشاءالله دا سوات ولسي تحریک چې دی دا به صرف د سوات د عوامو د محکوم عوامو د مزدورانو د ګاډۍ والا او د پیټې د مزدورانو په هوټل کې چې کوم مزدوران دي د دې مزدور غریبې طبقې اواز اوچتوي هغه په عدالتونو کې که هغه په هسپتالونو کې او که هغه په سړکونو کې او که په هر ځای کې د دوی اواز اوچتوي تاسو د ټولو میډیا والا ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو نن په دې نننۍ ورځ باندې د نشاط چوک ته زموږ د احتجاجي جلسې له راغلی زه په اول نمبر حکومت خواست دا درخواست کوم چې ته په 1 مۍ باندې په یو مزدور باندې چوټي ورکې نو په کار تاله دا دي چې تا ټول مزدوران متفق کې چې دا نن د مزدورانو ورځ مناوم او زه د سرکار د طرفه یو چوټي ورکو نن تاسو وګورئ نن زما پیټو والا ګاډۍ والا رور هغه د خپل رزق لپاره ګاډۍ راویسته د خپل ورځې نه دی خبر چې نن دا زما ورځ ټاکلی کېږي نن رشکې والا روح خپله رشکه راویستې د خپل مزدورۍ دپاره د دې نه نه دی خبر چې نن دا زما ورځ ټاکلی کېږي نن که په پاکستان کې کرسمس ډی نو باقاعده اعلانونه کوي چې نن د عیسایانو ورځ د کرسمس ډی دی زه ښه باقاعده حکومت ته اپیل کوم درخواست ورته کوم چې آینده دپاره که بیا 1 مۍ باندې ته چوټي ورکې او دا عالمي دین مناوې نو مهرباني وکړه دا ټول مزدورانو له د هغو خپل حقوق حواله کړه او په هغه ورځ باندې دې مزدورانو له ښه باقاعده د حکومت د طرفه یو پیکج منظور کړه چې څونه مزدوران دي که هغه زمونږ ګاډۍ والا رونه دي که هغه زمونږ رشکې والا مزدوران دي که هغه نور مزدوران دي چې څونه مزدور طبقه ده هغو له د حکومت د طرف نه یو الاونس منظور شي او حکومت یو دا اعلان کړی و چې زه به په پاکستان کې د ټولو نه کمه مزدور لپاره کمه تنخواه د یوې تورې سوني مناسب مقرروم نن تاسو وګورئ د مزدور دیاړي 700 روپۍ ده نن تاسو د وړو تروړې ته سوچ وکئ نن تاسو غوړو ته سوچ وکئ نن تاسو چینۍ ته سوچ وکئ نن تاسو چای ته سوچ وکئ او نن تاسو بیا د نور حالاتو ته سوچ وکئ چې په 700 روپۍ کې به دا مزدور د خپل کور د خرچه څنګه سرته رسوي نن موږ هم دغه شان د نشاط چوک ته راغلي یو او حکومت ته اپیل کوو چې مهرباني وکړي او د دې مزدورانو کوم حقوق دي هغه جایز حقوق او جایز مطالبات دا د دوی حل کړی شي ډېره مهرباني ډېره مننه سبا چې دی نو دا دونه ګرانه مهنګایي هر څه را روان دي خو زمونږ غریب طبقه چې کومه ده که نه دا د ورځ تر ورځې راغورځېږي د وجه دا چې زمونږ یو اتحاد نشي سبا د غریب دپاره په هېڅ حال باندې څوک خبره اواز نه اوچتوي بغیر د ډاکټر خالد محمود نه چې دی که هره واقعه وشي که د غریب طبقه که د هر چای خو دی به ځان هسپتال ته رسوي که زمونږ بدنصیبي خیبر پښتونخوا کې دا را چې د غریب هېڅوک تپوس نه کوي خو الله دې زمونږ مدد وکړي د غریبانانو له سره څوک دغه نه کوي که ملک دی او که پولیس دی
او چې دی کوڅې ته وغېږي بیا دې پر عوام بیا ځي په مخه مقام ته وګوره مې کمال یې ور راکړی د امداد هغه ولې زه مزدوري کولی شم دا غونډګان دي غونډګان زما د په خدای قسم او دا څه نقصان چې کېږي دا زمونږ د دې پارټو والا او د دې غونډګانو زه دا غواړم زه دې پکې واوړم خو چې دا حالات ښه شي دا د مسلمان ملک دی دا د ملک سوراب خان ملک دی دا د والي سواد د باچا صاحب امن و پکې په پاکستان کې امن نشته